مفتی شفیع کی محتمین کا ورسر ناظم او انتظامیہ برابر کرا اللہ احسانو دی مدرسی نورم ترقی روانه شوا او نن څنګه چې نور محتممانو د خپل وس مطابق خدمت کړو او د مدرسې لا ترقی ورکړو نن دایو پر مهنت وکړو الحمدلله ثم الحمدلله نن دا دوی ځای یو نیم کنال تقریبا دیگر جماعت بنیادی خودشی او دا مدرسان نورم ترقی کئی او مخی روانه را مدارس او دا در زائیونا دا دی یو سو چیزونو تا ضرورت دی یو دا چرا دی پارا اللہ یو زائی خواہ کڑی زمکا خطول دا اللہ زمکا لا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چھے پٹولو کی غوار ازمکا دی جماعت تا بیاد بازار خبر راڑی چھے بازار کو ناکار ازمکا بزمکو کے وہ بازار کی مسکی گی او کنان بیاد مسئلہ ذکر کئی چھے بازار کی مسکی گی ازمکا ناکار دا خود مسپکی کی گی نو بہترین زمکہ آگا دا جمعان زمکہی او دا اللہ خوخی چرچا زمکہ دا اللہ خوخی نو پاگی باندی جمعات قائم چی دا زمکہ دا چاوا ابتدان چرچاوا کہ دیشی دا غی او عمل اللہ تخوخو دا غی زمکہ اللہ خوختل چی جمعات جوڑ چی پیسے دیر خلق ورگئی زمکی علی سوک زمکا خارسی سوک نخارسی و دادا آگا زمکی والا خوش قسمتی چی آگئی دی جماعت دا پاراور کی او خارسا کی دا پا آگئی دا اللہ احسان و دا اللہ مہربانی ٹھیک دے دار چا ضروریاتی مجبوری مفتی ورکولے نشی بیا پا دا زمکا چا پیسے ہو لگی نو اغام دا اللہ پا دربار کے داغے او مقامی داغے او حیثیتی وکار دا بنیاد نا روان شی او بیارو رو ترقی گئی وقت کم دے خودزر مختصران دے او حدیث طرف تا اشارہ کو نبی علیہ السلام وئی چوتن راگے بوکای راویستا یا دو بوکی راویستی فتحال اگر درانشوا بیا بل راگے اگر بوکا راویستا اگر دیر درانی بوکی وی تعبیری ویستا والا ابو بکر او دیم عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنیاد کو نبی علیہ السلامی کے وانیل لگا ترکی بیا حضرت ابو بکر ورکا و داغین رسو بیا ترکی حضرت عمر ورکا چه 24 لاکھ مربع زمکا اگے باندے اسلام جنڈے اتری دی اور مخ کے لارا نو داغی دا مطلب نو چاہت عمر دا نبی علیہ السلام نے گنی بہتر ہو وہ بنیاد سے چاہیے کہ وہ اگر پہ اخلاص ہو ناغی لا اللہ ترکی ورکولا نو یو دا چی اوزائی دویم دا چی بیاد آگی دا پارا یو نصاب تعلیمی اور دریم دا چی دا آگی دا پارا بیا استاد صحیح دادری والا سیزون دی قرآن کیوں ما اللہ دا دی ذکر کئی چھ دا مدارسو دا مساجدو دا بنیاد ذکر کلا قرآن کئی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام بارک اللہ وی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ کلاچ ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ اچھتو جبریل امین راہ غورتان نکے راہ کلیوی دیدائی کی بنیاد اکنا خانہ کعبہ کو ملک کے نوار و توفانی نوح کے بیاغا روکا شویوا پاگی شکی و خاور راہ کلیوی جبریل امین نکا راہ کلا
और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चा गज़ाए उलटवाई की बुनियाद में रावतल यो लार उजियदी और पानी शुरू शो अगर बुनियाद आगे ओके यू या जाए जोड़ शो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कई नगवाई रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युज़क्कीहिम अल्लाह दई के पैगंबर रावलेगी तो दई ने रावलेगा अल्लाह पैगंबर रावलेगा तो दई ने रावलेगा इंसान रावलेगा जगह इंसान दे इंसान पे खबर आबादी खबुईगी और क्या अल्लाह जवाब पैगंबरान रालेगल तो कौन पे जवाब रालेगल वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी अल्लाह या पैगंबर मिले रालेगल मगर बजबाला बोले जल कौम बांधी जो कौम बा संगा खबरी कोली नु पैगंबर बा अगर जब की खबरा कोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही अल्लाह जाए में जुड़ कर खुदाइला उस्ताद बकार दे अल्लाह पैगंबर रावलेगी तो दई रावलेगी निसाबे सय्यतलू अलैहिम आयातिक व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा चदाई वानिस्ता दलाइल वही नहीं था कुरान और सुन्नत गई अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह मुश्किलातुल कुरान के जिक्र कई हिकमत के मुकाबिल किताब राश मरात न सुन्नत सिर्फ तालीम सिर्फ ये ना थ्योरी ना बल्कि प्रैक्टिकली उमरता है वल हिकमा जो कुरान उमरता गई और अपने तरीके उमरता गई मुअल्लिम और उस्ताद बिया बेहतर पकारी ना मदरसा दी उस्तादान चिकम तीरशुई तनार मौलाना सिर्फ नरावाली नुआरे अकबल मेहनत करे कार्य करे कोशिश करे और अल्लाह की किताब और सुन्नत पैगंबर खिदमत करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा दुआ होता दुआ कबूल शो और ढेर जमाना बाद कबूल शो दागी नतीजा ढेर जमाना बाद हुआ था और अल्लाह और पैगंबर रावली के अगले बेहतरीन किताब वर्ग चाहिए तो ही कुरानी करीम और अदास निसाब वाला वर्ग चाहे उदास लामल या उदास निसाब या उदास दस्तूर चिरागी तब्दीलाई तो मजद नाराजी आई की कमी और ज्यादा तो ब्या जरूरत नाराजी जका अल्लामा इकबाल वही तूने मैदानी के आईने तुझीस तूने मैदानी के आईने तुझीस ज़ेर गर्दू सिर तमकीनी तुझीस दादा बजानी से जिस्ताइन से शहदे तूने मैदानी के आईनी तुझीस ज़ेर गर्दू सिर तमकीनी तुझीस आ किताबी जिंदा कुरानी हकीम हिकमती उला यज़ालस्तु कदीम स्ताग दस्तूर अगर कुरानी हकीम दे चिरागी हिकमत अगर लाजाल और कदीम दे नो अल्लाह वाले बेहतरीन दस्तूर वर्क और अगर सिर्फ दागा खल को लपारा नो अगर आइंदा दपारा दुरुस्त खल को लपारा अगर दस्तूर या अमलो अगर रसूल सल्लम अगर दस्तूर खपल का और दागी परना क्या अगर माशरे इस्लाह शुरू करा वही माशरा की मुख्तलिफ जरूरतों बरातल कल बद बदन जरूरत रात कल बद माल जरूरत रात रसूल सल्लम जमात आखत बसूब बादशाह उसी या साहबी दिया तुम खलीफतुल कल्बी अलवेज
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي کېنه. بیا اعلان وکړ څوک به اوسي هغه دا پاسېد وی زه. حضرت ورته وایي کېنه. په درېیم ځل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک به اوسي هغه وی زه. ولې دا نور صحابه یېرېدل یا هغوی بزدله وو یا هغوی دې ته تیار نه وو. نه هغوی دا دنیا ته خېله چې موږ یو کس سر په تلي کې کېږي او میدان ته ودانګي نو هغه موږ رستو کوو بیا نه. وایي پرېږده چې دی دغه ذمه داري وکړي. د دې وجې جبریل امین به کله کله د دې آیاتونو خلیفة القلبي په شکل راته دا شکل الله ته خوښ شوی و. دغسې به د مال ضرورت راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم به وي څوک دی چې هغه زما امداد په دې کې وکړي. صحابي به پاسېد زه. حضرت ابوبکر به خپل ټول مال راړه. حضرت عمر به نیم راړه. حضرت عثمان به د کجورو باغونه واخیستل او مسجد نبوي ته به یې وقف کړل او هغه به لویېده. په دې کې چې کله دا کار کې نو کله کله به ستا مخالف او دشمن هغه الزامونه هم لګوي هغه بدنامي هم لګوي. کوم چې منافقان وو نو هغوی به وي یاره دا ده هم په دې چاندو باندې موږ پوځې له راوستو کله د یو څه دپاره او کله د بل څه دپاره. نو قرآن کې الله د هغې ذکر هم وکړه ومنهم من یلمزک فی الصدقات. بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې تا باندې الزام لګوي په صدقاتو کې. تا باندې بدنامه لګوي الزام لګوي چې د بل کار نشته بغیر د چاندو نه. د بل کار نشته بغیر د پیسو جمع کولو نه. د بل کار نشته بغیر د صدقاتو نه. نو په دې کې هر څنګه خلک راغلل څه به داسې وو هغوی به یو بړک وکړه بدغلي به شو. څه به داسې وو چې هغه به ډېر ناکاره او کمسل وو. نو په هغې کې یو تن رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده نه مې څو خلاصولی نه شي. یو صحابي وایي زه به دې خلاص کړم خو ما ته اجازت وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازت وکړه. هغه لاړ او د مدینې نه بهر د هغه ځای اوس هم هغه کندرات شته. هغه له اواز ورکړ چې هغه راکوز شو. نو ورته وایي یاره دې محمد رسول الله نه تنګ شوي وو کله راته وایي دې له چانده راکړه کله دې له کله دې له. نو که تا سره څه پیسې او را دې کړې تا له به زه بیا درکړم. هغه ورته وایي امانت را څخه کېده نو بیا به درله درکړم. ویسا امانت خو کمسل نو هغه وایي ښځې را سره امانت کېدی. نو هغه ورته وایي سبا به زموږ اولاد ته بیا خلک پیغور ورکوي چې ستاسو میندې خو په پیسو کې ګاڼه شوې وې. نو بیا هغه وایي بل څه راته ووایه وایي وسله را څخه امانت کېدی. وی بس ٹھیک ہے سبا به زه تورې راړم تا څخه به امانت کېده به موږ له پیسې راکړه. بله ورځ یې لاړه او ملګري ځان سره راوستل او تورې راړې. اواز یې چې ورکړ ښځې ورته وایي د دې اواز نه ګورې ما له بوی راځي زما نه زه یې پېژنم. چې راکوز شو صحابي ورته وایي یاره ډېر ښایسته بوی درنه ځي دا کوم عطر دې لګولي دي. هغه ورته وایي دا خو ما داسې ښځه کړې چې ما له ډېر ښه عطر لګوي. یاره ما ته اجازت وکړه دا سر دې لږ بوی ومه. نو هغه ورته وایي بوی که که نه سر یې ورله بوی که یاره وایي ډېر مزېدار بوی تېزي. بیا یې ورته وایي بیا یو ځل یې بیا بوی نو هغه وایي بوی که چې را نږدې شو دې سر مې ونیو ملګرو ته یې وایي را منډه کړئ. چې هغوی راغلل شروع یې پرې وکړه کوترای کړه او راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې خلاص مې کړې تېنه. د دین په کار کې بیا مختلف مراحل راځي موقع راځي. کله به د مال راځي کله به د سر راځي. ځکه وایي مست عشقان د عاشقان دایم
لا يخافون لومة لائم عاشقان بخبل شکی مستی د چا د ملامتیانا نیریگی خلق بے ملامت گئی ہو گئی خپل کار گئی نو دا مدرسې دا د دین ځایونه او مراکز دي او هغه د ابراهیم علیه السلام نه شروع دي زه اصحاب صفو و بیا نور داسې راتلل د دې مدرسو نه الله د دین کارلی دی کې الله علما پیدا کړي په دې کې الله دا هغه چا مال لګي چې هغه مخلصي دار چا مالوم دی کې نه لګي مالدار هډيري او د چا هغه په ډمو لګي او د چا هغه په اجراګانو لګي او د چا هغه الله په دین لګي نو دا الله خپل یو نظام دی دا مدرسه امداد الله کاکا الله دې وبخي ډیر عجز سړیو او اکثر با مرګرو پسې ګرځېده او دا مدرسې خدمت یې کو تنار مولانا صاحب د هغې نه وروسته نور ملګري وو او اوس دی رالل دا مدرسې له الله توسیع ورکړه نن به دې ځای د جومات افتتاح وشي دا به نور هم ښایسته شي الله دې دې له نور هم ترقي ورکړي او څومره خلک چې په دې کې ملګرتیا وکړي تعاون وکړي دا ماشوم بچې ماشومان خو بل ته وایي ماله پیچه راکړه پیچې راکړه ماشوم اړمي خپلې پیسې جمع کوي او په دې کې لګوي دا یو خوش قسمتي الله دې دا ځای آباد لري او په دې کې چې څوک مرسته او تعاون وکړي الله د هغوی کورونه د خیرونو د برکتونو نه ډکي چونکې وخت کم دی د بانک ټیم دی په دې خبرو اتفاق کوم او الله دې دې ځای لا ډیره ترقي ورکړي یو دعا وکړي چې دا ځای چا بنیاد ایښود دی څوک په دې کې خدمت کوي منډه وایي الله د هغوی په مالونو کې د هغوی په نفسونو کې خیرونه او برکتونه واچوي کم علما طلبا عوام دې ځای ته راغلي دي د چا څه واجب ضرورتونه یې الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي چا چې موږ له قرآن او سنت په لاس کې راکړي دي الله د هغوی او د هغوی د ملګرو قبرونه منور کړي د چا دشمنۍ او طرفګنۍ الله دې هغه په دوستۍ باندې بدل کړي څوک په جیلونو کې الله دې په خوشحالو باندې خپلو کورونو ته راولي څوک د خپلو کورونو نه مهاجري الله دې هغوی خپلو کورونو ته په خوشحالو باندې راولي الله دې چا چې څه واجب او تکلیفونه وي الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي او الله زموږ ټول نه د خپل رضا کارونو څرګند کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته